ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. سورہ البقرہ آیات نمبر 75 76 77. مخکې الله دا وویله چې د دې خلکو زړونه چې دی نو هغه سخت شو، د کمرو نه هم سخت شو. نو چې زړونه سخت شو ثم قست قلوبکم، نو د دې اثر او نتیجه او علامه څه ده؟ نو هغه دا ده چې دی یهودیانو د الله تعالی کلام چې دی نو واورېدو، تورات یې واورېدلو، او د هغې نه پس چې دی نو دیو په تورات کې تحریف وکړو، تورات یې چې دی نو بدل کړو، د هغې احکام یې چې دی نو بدل کړله. نو دا نتیجه ده د زړه د سخوالي چې د دیو زړونه چې دی نو هغه سخت شو، او په دیو باندې اثر چې دی نو هغه نه کېدو. چې د چا زړه سخت شي نو هغې ته قرآن وایه، نو هغې ته واعظ نصیحت کوو، نو په هغې هېڅ اثر نه کېږي. هغه د مونځ هم کوي، د مونځ اثر چې دی نو په هغې باندې نه کېږي. هغه تلاوت کوي، د تلاوت اثر هم په هغې باندې نه کېږي. جومات ته چې څنګه راغلی یقه شانتې کې وځي. نو دا د زړونو د سخوالي چې دی نو علامه ده. نو دلته الله تعالی اوس په دې آیاتونو کې د موجوده یهودیانو عیبونه بیانوي، قباحتونه، کم چې د نبي علیه صلات وسلام په دور کې وو، په مدینه کې وو، او اوس چې دی نو یهودیان په اسرائیل کې دي. نو د دې عیبونه الله تعالی بیانوي چې په عربو کې یو مکه وه یو مدینه وه. نو په مکه کې مشرکین اوسېدله، او په مدینه کې چې دی نو یهودیان هم اوسېدله. نو مدینې ته صحابه کرام راله، نو هغوی دا تم او دا امید لرلو چې دا اهل کتاب چې دی نو دا به ایمان راوړي. د مشرکینو نه څه امید نه و، ولې هغوی په دغې شرک چې دی نو اخته و، په تیارو کې چې دی نو هغه پراته و، او ډېر پخوا نه چې دی نو ابراهیم علیه السلام تیر شوی و. د قریشو نه چې دی نو 2700 سال چې دی نو مخکې ابراهیم علیه السلام تیر شوی و. نو ډېره غټه زمانه چې دی نو په دې کې تېره شوې وه. او د مکې د مشرکانو چې دی نو نه دا ویله چې بل پیغمبر راځي، نه د آسماني د دین چې دی نو دعوې کوله. نو صحابه کرامو د مکې د مشرکانو نه څه تمه نه کوله، خو چې کله صحابه کرام مدینې ته راله، نو هغوی دا تمه او دا امید لرله چې په دې مدینه کې دا کم یهودیان اوسېږي، دیو د آسماني دین دعوه کوي، دیو د توحید خبره کوي، نو کېدی شي چې دی نو دا خلک ایمان راوړي. نو الله تعالی اوس خپل نبي ته او صحابو ته وایي چې دا تمه د دیو نه مه ساتئ، دا امید د دیو نه مه ساتئ چې دیو به چې دی نو ایمان راوړي. دوی چې دی نو ایمان نه راوړي. د دیو هغه مشران چې دی نو هغه داسې وو چې غټې غټې نشانې د الله تعالی لیدل وې، د الله تعالی کلام یې اورېدلی و، تورات بیا اورېدو، خو د هغې باوجود چې دی نو د هغو زړونه سخت شوي وو. نو دغه شانته کې چې د دې
کشرانو چې دنو هغه زړونه چې دنو سخت شو دي دوی ایمان نه راوړي نو اپتتمعون آیا تاسو تمه لرئ امید لرئ استفهام انکاری ده چې دوی ایمان نه راوړي ایؤمنو چې دوی به ایمان راوړي دا چاته وایي مؤمنانو ته وایي صحابو ته وایي چې تاسو امید لرئ او تمه لرئ چې دوی به ایمان راوړي لکم تفسیر بحر محیط وایي چې لاجل دعوتکم ستاسو په دعوت باندې ستاسو د دعوت په نتیجه کې چې دوی به ایمان راوړي دا یهودیان ستاسو د دعوت په نتیجه کې وقد کان فریق او په تاقید سره وی وډله منهم د دیونه یسمعون کلام الله چې اورېدو به کلام د الله نه کلام د الله نه څه مطلب یو قول پکې دا ده چې موسی علیہ السلام کم او یا کسان چې دنو کوی تور ته بولو چې هغه ته ویلو چې تاسو پاکي جامې واغوندئ غسل وکئ او روزه ونیسئ او کوی تور ته ځو چې تاسو د الله تعالی کلام واورئ نو یو قول پکې دا ده تفسیر قرطبی لیکي چې دا قول کمزور دی صحیح خبره ده چې دیو به د موسی علیہ السلام په جبه باندې تورات اورېدو کنه تورات به اورېدو د موسی علیہ السلام نه لکه په دغه کې چې راځي سوره توبه کې فاجره حتا يسمع كلام الله الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي کدا مشرکین تعالی راشي واستانه امن غواړي نو امن ولا ورکا تر دې چې دیو د الله تعالی کلام واوري نو کلام مطلب دا نه چې دیو په خپل غوګونو باندې د الله تعالی خبري واوري یعنی قرآن به ویل کی پیغمبر ته به وي چې دیو به دا قرآن واوري چې کې دې چې دنو ایمان راوړي نو صحیح قول دا دی چې د موسی علیہ السلام نه تورات چې دنو اوریدلو ثم يحرفونه بیا یې بدلولو دا تورات بدلول دو قسم دي یو بدلول چې دنو لفظي دي او بل بدلول چې دنو معنوي دي نو په تورات کې دا دوه کار شو دي چې ام په کې لفظي تبدیلی دی وکړه لفظي تبدیلی دی ته وای چې یو لفظ راغلی او دا غ لفظ په ځای باندې دیو بل لفظ ولیکي او دویم معنوي تبدیلی دا معنوي تبدیلی دا چې دا غ لفظ معنی چې دنو بدل کی دا به کې دیو کړو حرام حلال کړو او حق نه چې دنو باطل جوړ کړو دو په تورات کې چې دنو دا لفظي او معنوي چې دنو تبدیلی کړو سره لپاره خپل مفاد د لپاره لیشترو به ثمنا قلیلا چې باغی باندې پیسې واخلي د دې لپاره به دیو تورات چې دنو هغه بدلولو دومره زړونه سخت شوخه من بعد ما عقلوه ورستو دا غینه چې پوها شول بپی یعنی دوه په خپوها شو چې دا حکم چې دنو خو واضح حکم دی په دیو پویدلا په معنا به چې دنو پویدلا په هغه لفظ باندې به چې دنو پویدلا چې دا حلال دی او دا حرام دی دا حق دی او دا باطل دی ګوره یو سړی پوی نشي یو حکم بدل کی نو دا یو جرم دی او سړی په هغې باندې پوی شي او بیا یې بدل کی نو دا بیا چې دنو ډبل جرم دی ښه وهم یعلمون او دیو په دې باندې چې دنو پویدله دیو په دې باندې پویدله چې دا مونږه تحریف کو دا چې دنو مونږ د الله تعالی کلام او د الله تعالی کتاب چې دنو دا بدلو نو د دې نه پته ولګېدل چې په تورات کې تحریف شوی دی د دې آیات نه دا پته ولګېدل چې یهودیانو په خپل کتاب کې چې دنو تحریف کړی دی او چې څوک وایي نه دی پکې شوی نو دا هغه بیا څنګه معلومو چې څوک وایي په تورات کې د چا عقیده دای چې تحریف پکې نه دی شوی نو د هغې د معلومولو طریقه دا ده چې دا وسنۍ تورات پر راولو دا بایبلو او دا به د هغې د موسی علیه السلام سره چې کومه تورات و د هغې سره به وګورو نو دا یې بنیاد دی په دې طریقه باندې پته لګي
چې په دې کې تبدیلی شو ده کنه شي. او تا ته پته ده تورات چې دین او هغه دا اوس چې کوم بایبل له دا په یونانی ژبه کې ده او دا په ویټیکن سټي کې ده په روم کې دا الته چې دین پروت ده په یونانی زبان کې ده نازل شوی چې وو نو تورات او انجیل دا په سوریانی زبان کې نازل شوی وو. نو تا ته هغه نسخه چې دین هغه نه ملاوي په دنیا کې ښا کوم چې د موسی علی السلام نسخه وا هغه نشته په دنیا کې. دغه یو نسخه د سره ورسره ده خو هغه په یونانی زبان کې ده په اصل په کم کې چې نازل شوی په هغه زبان کې چې دنو نشته ده. نو چې نشته ده نو بیا چې دنو څوک دانش ویل چې په تورات کې چې دنو تحریف چې دنو هغه نه شوی. قران دا دی وایي چې په قران په تورات کې چې دنو تحریف لفظي او معنوي چې دنو دوه پکې شوی ده. خدا لفظي پکې کم شوی او معنوي نه ده دا پکې چې دنو زیات شوی چې د یو لفظ معنی چې دنو هغه بدل کی مطلب یې چې دنو دا هغه بدل کی. او دا په یونانی زبان کې چې کم تورات نو د دې باقي وس خلکو سره چې کم ور سره دي د دې ترجمه شو دي په انګریزي کې په نور زبانونو کې چې دنو دا هغه ترجمه شو دي او اصل تورات چې دنو هغه نشته په دنیا کې. خجی وهم یعلمون او دیو په دې باندې چې دنو پویدل واحد چې دنو آسمانی کتاب دا قرآن مجید ده چې دا په صحیح حالت کې نن مسلمانانو سره موجود ده. په کوم جبه کې چې نازل شوی وو په هغه جبه کې چې دنو هغه نن قرآن پاک چې دنو موجود ده. ښا کله قرآن په معنا کې په ترجمه کې څه غلطی راشي نو ته به د قرآن سره وګوري. خو چې په تورات کې غلطي نو هغه اصل تورات چې دنو هغه نشته ده. زمون سره چې دنو اصل قرآن چې دنو را سره ده. ښا دا د الله تعالی خوش قسمتی ده مسلمانانو چې د الله تعالی کلام ور سره ده په صحیح حالت کې چې دنو موجود ده او د دې حفاظت ذمہ الله تعالی په خپل اغستې ده. ښا دا څوک نشي بدلوله. که څوک په دې کتاب کې بدل کی خو د پسینو کې به چې دنو څنګه بدلیو دا پسینو کې چې دنو هغه محفوظ ده. حالان کې چې دنو نن چاپخانی د یهودیانو سره شته د کافرانو سره خډيري چاپخانی ور سره دي کو غواړي نو دا بدلول شي خو هغه په دې باندې پويږي کدا مونږ چرته دې سي بدل کو نو دا خو د مسلمانانو په سینو کې پروت دی هغه نه بدليږي. نو غلطي و به چې دنو بیا راو باسي حافظان نو قرآن نه ده نه په اصل حالات کې دا هغه قرآن دی چې کوم نبی له سلام به تلاوت کولو دا کوم فاتحه چې ته مانځ کې وې دا هغه سوره فاتحه ده کوم چې نبی له صلوات و سلام په مانځ کې ویلخه تلاوت کولو. نو قرآن ډېر اوچت کتاب دی نو دا قرآن ویل پکار دی. ها په دې باندې عمل پکار دی او د دې د نظام دراوستو کوشش پکار دی. دا یو مکمل نظام دی یو مکمل قانون دی نن په دنیا کې چې دینو دا نشته. ښا ته دا مایوسه کېږه چې بس چې دینو خلق چې دینو هغه په نور نظامونو باندې چې دینو راضي دي او د قرآن نظام چې دینو هغه نشته آخر به دا خلق ستړی کېږي. په دې ټولو نظامونو کې چې د قرآن نه ما سوا څومره نظامونه دي په دې کې به آخر خلق ستړی کېږي مایوسه کېږي به د دې نه. آخر به دا وایي چې یو بل نظام چې دی نو هغه پکار دی. دا یورپیان نه دی په دې خپل عیاشۍ کې او په دې وریانۍ او په حاشۍ کې آخر درجې ته چې دی نو رسېدل دي او په هغې کې اوس پریشانه دي. اوس یو بل نظام چې دی نو هغه پکار دی چې په هغې کې سکون وي په هغې کې چې دی نو راحت وي په هغې کې چې دی نو اطمینان وي په هغې کې چې دی نو امن وي. نو آخر به چې دی نو دې قرآن له راځي دې اسلام له به راځي په دې کې چې دی نو خوشحالي ده. ښه په دې کې چې دی نو امن دی. خلک وایي امن څنګه راولو نو امن چې دی نو په قرآن باندې راوستی کېږي په بل نظام کې چې دی نو څوک امن نشي راوستلی. نو دې دپاره به څه کوې کوشش به کوې دا دې دپاره راغلی چې دا په ټولو دینونو باندې چې دی نو غالب شي. ښه وإذا لقوا الذين او کله چې دوی ملاو شي د کسانو سره آمنو چې ایماندار دي. یو منافقین هغه دی چې کم عبد الله ابن ابی دا غي بنیاد کې خودلو
په مدینه کې پای کې اوس او خزرج والنه در ټول نه زیاتو نو منافقت بنیاد عبد الله ابن ابي خوده ده چې په ظاهر کې چې وای زه مسلمان یم او په باطن کې چې دنه هغه کافر او په دې منافقینو کې ګوره د مهاجرین یو قسم نو ښا کم چې د مکې نه مسلمانان تلو صحابه کرام مدینه د پدې منافقینو کې د مهاجرینو یو تنم نه وګره دا ټول د اوس او د خزرج خلکو او ځینې منافقین د يهوديانو منافقینو دلته چې کم منافقین وس یادېږي مخکې چې کم منافقین په اول سر کې تیر شو هغه منافقینو چې د عبد الله ابن ابي کومه بنیاد خو د داغیو وس دا منافقین چې دی تفسیر تبری وای دا د يهوديانو منافقین دي چې دیو کې سخل کو ایمان راوړو مسلمانان شو خو بیا چې د منافقت اختیار نو دا بل مسلمانانو خواله چې د راتله ده مسلمانانو ته به چې د ویل له چې تاسو د دې کتاب تاسو د پیغمبر ذکر چې د زموږ په تورات کې شته ده او تاسو د دې قرآن ذکر چې د هم په تورات کې شته ده او تاسو د دې امت ذکر چې د هم په تورات کې چې د نشته ده نو دیو بچ بیا لاړه د خپل ملګرو خواله د يهوديانو مشرانو علماو خواله نو هغه به ورته ویل چې تاسو هم نن موږ د مسلمانانو سره دل وایو التزی خو ګره ډېر احتیاط کوو ګره چرته چې دنو دی مسلمانانو ته د خپل دین او تورات د خبرې چې دنو هغه نه کوي ګره ځان سادهګانو یې مو جوړوي چې تاسو لاړ شئ او ټول خبرې چې په تورات کې سدي او هغه چې دنو دی مسلمانانو ته چې دنو تاسو وکړو دا مشرانو يهوديانو نه ده دا کشران يهوديان دا منافقین يهوديان دا به د دین چې دنو منه کوله چې دیو د خبر ورنه کوي او که تاسو ول چرته دا ټول خبرې ورته وکړو نو بیا به چې دنو سبا تاسو سره بحث کوي جګړه وکړي مناظره وکړي نو تاسو سبا پړ کوي بیا ښا سبا بیا ته پړې دیوتا سبا بتا ته وای چې تا ابل روز ماته نه ویلي چې په تورات کې د دې پیغمبر ذکر دی او صفات دي او د دې قران چې دنو ذکر دی پکې او پیشنګوئی ده پکې نو دلته دا چې دنو بیانې ښا نو الله پاک وای چې د دې څه خیال لې چې دیو به چې دنو دیو ته مؤمنانو ته بیان نکي نو زبې ورته بیان نکم سا دا د دیو عقیده د دې يهوديانو د دیو هغه قباحتونه قران چې دنو ذکر کوي چې دیو د خپل خلکو نه چې دنو حق پټيو حق وته چې دنو نه بیانې و اذا لقوا الذين وكل چې دیو ملاو شي دا کسانو سره امنو چې ایمان راوړي قالو نو ورته وي آمنا مونږ ایمان راوړي نا منافقین يهوديان و اذا خلاو کله چې جدا شي بعضهم بعض د دیونه الی بعض د بعضو سره اولنې بعضهم نه ده کشران يهوديان الی بعض دا بعضو مشران سره دا علماء سره مجاهد او سدی وای چې دلته د بعضین د يهوديان علماء مراد دي قالو نو دا علماء ورته وای اتحدثونهم آیاتاسو خبروي بیانوي دي مؤمنانو ته دي مسلمانانو ته بما اغسا فتح الله چې بیان کړی دی الله تعالی علیکم تاسو ته فتح الله معنی دل تفسیر قرطبی وای چې بیان دی بیانوي د فتحا چې دنو په ډیرو معناګانو باندې راځي د فتحا معنی وداله چې کلاوهل یو شی کلاوهل دویم د فتحا معنی دا چې شروع کول د فتحا معنی دا چې غلبا دلته تفسیر قرطبی وای معنی بیان دی بیانول بما اغس فتح الله چې کلاو کړی دی الله تعالی پتا سو باندې په تورات کې یا بیان کړی دی الله تعالی پتا سو باندې په تورات کې لیحاجوکم د دې لپاره چې جګړه وکړي تاسو سره یا چې دیو غالب شي پتا سو باندې په دلیل کې لیحاجوکم د دې لپاره چې دیو غالب شي پتا سو باندې په دلیل کې به په دې خبرو سره ان ربکم پنځ د رب تاسو یعنی په قیامت کې
تفاسیر لیکل چې عند ربکم سبا او په قیامت کې تاسو ته وایي چې دی يهوديانو چې دینو دیو په خپل اقرار کولو چې په تورات کې چې دینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر دی او د نبی او د قران تذکره ده پکې نو بیا به چې دینو په قیامت کې بیا تاسو چې دینو څه وایي بیا استاد سره چې دینو څه جواب نشته بعضې تفاسیر وایي چې عند ربکم یعنی په نزد د پیغمبر ستاسو که ستاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ کې بیا دیو ستاسو سره چې دینو بحث کوي نو تاسو به ته چې دینو بیا پړی او چا لیکل تفاسیرو چې عند کتابه و حکمه روح المانی لیکي او مستدرک لیکي چې عند کتابه یعنی تاسو سره به سبا بحث کوي په تورات کې چې تاسو دا ټول خبرې وکړي د مسلمانانو ته نو بیا به تورات راوالي او تاسو سره بچ دینو په دې کې بحث او مناظره او جګړه وکړي چې تاسو ابل اوس په خپل ویلا په دې کې چې دینو آی د نبی له صلوات و سلام تذکره ده او دین بنی اسرائیل چې دا تورات بدلولو نو په دې کې به زیات تبدیلی په دې کې کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې صفاتو کې دا به چې دینو بدلوله نبی له صلوات و سلام کوم صفات چې په تورات کې بیان شو نو په دې کې به تبدیلی کوله اپلا تعقلون آیات تاسو د عقل نه کار نه اخلئ دا جمله خو یا د يهوديانو د علماو ده چې دی علماو به د کشرانو د منافقینو يهوديانو ته ویله چې تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې سبا تاسو سره چې دنو بحث وکړي او جګړه رسو وکړي نو دې مسلمانانو ته دا خبرې مه کوئ د دې نه به چې دنو منې کوله یا دا جمله د الله تعالی ده اپلا تعقلون آیات تاسو د عقل نه کار نه اخلئ تاسو دا خبره پټوئ نو تاسو په دې نه پوهیږئ زه به ورته چې دنو د مسلمانانو ته بیان کما اولا یعلمون آیا نه پوهیږي دیو د يهوديان ان الله چې یقینا الله تعالی یعنی په دې آیات کې اوس الله تعالی رد کوي په دې يهوديانو باندې چې دیو دا عقیده چې الله تعالی نه خبرېږي په دې باندې چې الله تعالی په دې باندې نه خبر چې دوی د مؤمنانو ته نه بیانې د دیو نه پټیو نو الله تعالی وایي زبې چې دنو دیو ته چې دنو د حق کار کوم زبې دیو ته چې دنو بیان کوم او لا یعلمون آیا نه پوهیږي دا يهوديان ان الله چې یقینا الله تعالی یعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې یسرون چې دوی پټي و ما په هغه څه باندې یولینون چې دوی ښکارا کوي الله تعالی په دې باندې پوهه دی الله تعالی به وحی راولېږي او خپل پیغمبر به چې دنو خبر کړي چې دا يهوديان چې دنو دا کار کوي نو په دې کې د يهوديانو دا قباحتونه ذکر شوخه چې دلیل او حق چې دنو هغه پټول دا ناکاره صفت دی د يهوديانو او زموږ په دې دور کې په دې علماو کې ګوره هم داشته ښه لکه چرته مناظره او بحث کیږي نو یو عالم بچدنو خپل طرف بچدنو بیانې او هغه د بل طرف هغه دلایل نه دي هغه به استپټ کی هغه استپټیو او خپل شاګردانو ته چې دنو هغه نه وایو هغه شاګردان چې سبا د مدرسې نه فارغ شي هغه است مناظرې شروع کی هغه یو طرف غریب ته معلومي او د بل طرف نه چې دنو نه خبرو مناظرې به هغه خلک کوي چې هغه یو طرف ویلې د یو طرف نه خبري او د بل نور دلایل نه چې دنو هغه استاد او مولوی صاحب چې دنو هغه ته دا نه بیان کړ هغه صبر اپاسه او بیا مناظره کوي به چې مناظرې ته مخامخ شي دا بل دلایل چې دنو واوري نو بیا وایي زه خو د دین نو خبرو نو دا چل دی خام لکه مثال د دې دسه واخله لکه رب الیدین دی نبی له سلام چې دا رکوع ته بچخته کېدو لاس پورته کول د رکوع نه بچ دین را پورته کېدو لاس پورته کوله دا اول قیدینه بچ نبی له سلام را پورته شو لاس بچ دین پورته کوله دې ته رب الیدین وایو اوس خو چې دینو مولوی صاحب دا بیان وکړو چې دا حدیث ویل چې نبی له حدیث ته نبی له سلام صحابه وایي چې نبی له سلام به صرف پاول کې رب الیدین کول نور نه کوله بس دا حدیث ته صحیح تا بیان کو او دا نور احادیث مبارک دا مولوی صاحب وایو وای هغه نور منسوخ دي دنیا احادیث چې نو است دړه کې چاو تعالی کا منسوخ ویلی
د الله رسول خو ته منسوخ نه دی ویلي، صحابو ته منسوخ نه دی ویلي. نو صرف د یو طرف نه غریب خبر دی او د هغه نور نه چې دی نه خبرو. صحیح علما هغه دي ښه چې هغه تا ته دواړه طرفه چې دی نو بیانوي، دواړه طرفه بیان کړي تا ته چې رب الیدین هم شته او ترک رب الیدین چې دی نو هغه هم شته، آمین په زور هم شته او آمین چې دی نو پټ هم شته دی. هر طرف ته چې دی نو دلایل موجود دي. نو دا چې دی نو غلطي ده او دا د یهودیانو ناکاره صفت دی ښه چې د خپل خلکو ته ویله دي مسلمانانو ته چې دی نو دا حق دا خبرې چې دی نو هغه مه کوئ، د دې نه چې دی نو ځان ساتل پکار دی. شیخ گور رحمان رحمه الله نو د مردان هغې به چې دا اختلافي مسایل بیانوله نو هغوی به په دې کې خیانت نه کوو چې صرف یو طرف بیان کړي او بل طرف یې پټ کړي. هغوی به چې دی نو دواړه طرفونه چې دی نو دلایل چې دی نو تا ته بیان کړه، دواړه طرفه دواړه طرف ته دلایل چې څوک په کومه باندې عمل کوي، د چا په کومه باندې زړه چې دی نو هغه مطمئن دی، دا صحیح دی. بسو چې چا په کومه باندې زړه مطمئن دی بس په هغې دی چې دی نو عمل کوي. خو بل طرف واله دی هم غلطي نه کوي. ګورئ چې اوس رب الیدین واله چې دی نو هغه کیني او باز شروع کړي چې هغه وایي چې صرف رب الیدین دي او دا څوک چې نه کوي دا غلط کوي. هغه هم چې دی نو یو طرف بیانوي، دغه هم چې دی نو خیانت کوي، دغه هم چې دی نو دلایل پټوي او حق پټوي. نو یو طرف ته چې دی نو هغه خپل طرف ته کشی وي او بل چې دی نو خپل طرف ته کشی وي. نو په دې کې به څه کوي؟ په دې کې به د اعتدال نه کار اخلي. ښه اعتدال نه چې حدیث په یو مسله کې ثابت دی نو هغې ته دا مه وایه چې دا منسوخ دی یا چې دی نو په دې عمل نه کېږي. بس چې څوک په کومه باندې عمل کوي دواړه صحیح دي، دواړه طرف ته چې دی نو دلایل شته. ښه یو ته هم چې دی نو غلط نه وي، نه د پیغمبر طریقې دي څوک په کومه باندې عمل کوي خو دا غلطه طریقه ده چې ځان ته صحیح وي او بل ته غلط وي. وګورئ داسې به څوک نه کوي، اعتدال نه به چې دی نو کار اخلي. نو دا په دې کې چې دی نو دا مسله هم بیان شو. ښه جي افتطمعون آیا تاسو تمه لرئ امید لرئ ان یؤمنو چې دا یهودیان به ایمان راوړي لکم ستاسو د دعوت په نتیجه کې. وقد کان فریق او یقینا ویو ډله منهم د دیونه یسمعون چې اورېدو به کلام الله کلام د الله یعنې تورات ثم یحرفونه بیا یې بدلولو هغې لره من بعد وروستو د هغې نه ما عقلوه چې پوهه شو په هغه باندې، په هغې باندې به پوه شو. وهم یعلمون او دیو په دې باندې پوهېدله چې دا هم د ګناه کار کوو. وإذا لقوا الذین او کله چې یو ځای شي د هغه کسانو سره آمنو چې ایماندار دي قالو نو وایي دیو آمنا مونږ هم ایمان راوړی، وایي دا یهودیان چې مونږ هم ایمان راوړی دی. وإذا خلاو کله چې جدا شي بعضهم بعضې د دیونه الی بعض د بعضو علماو سره، دا کشران د دې مشرانو علماو سره یو ځای شي قالو نو دا علما ورته ویا تحدثونهم آیا تاسو بیانوئ دیو ته دی مومنانو ته بما هغه څه فتح الله چې بیان کړي دی الله تعالی علیکم په تاسو باندې په تورات کې لیحاجوکم د دې لپاره چې غالب شي په تاسو باندې په دلیل کې یا دیو جګړه وکړي او بحث وکړي ستاسو سره به په د خبرو کې عند ربکم په نزد رب ستاسو. افلا تعقلون نو آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ؟ آیا تاسو عقل نه لرئ؟ اولا یعلمون آیا نه پوهېږي دا یهودیان ان الله چې یقینا الله تعالی یعلمو پوهېږي ما په هغه څه باندې یسرون چې دوی پټوي و ما په هغه څه باندې یعلنون چې دوی ښکاره کوي.